دا چې دی د والي صاحب پلار بیا د دې علاوه دا چې دی دا والي سوات دی میاګل عبدالحق جهانزیب والي سوات و. سلامونه یارانو، دا وخت موجود یم په وایټ پیلیس کې چې دا په ضلع سوات کې په مرغوزار کې موجود دی. دا چې دی په 1941 کې چې دی باچا صاحب جوړ کړی نو اوس به زه دې ته دننه ځم. دا به زه تاسو ته باقاعده ښیم په دې کې چې دی دننه باقاعده د باچا صاحب پکچر هم لګېدلي دي او چې کوم د هغه زوی والي سوات د هغه پکچر پکې هم لګېدلي، هغه به درته هم ښیم. د هغې نه علاوه د دې چې کومه ښکلا ده نو دا به درته هم ښیم. نو دا ویډیو چې دی دا سکپ کوئ ما او راځئ تر اخیره پورې وګورئ. اوس دننه ورته ځم په دې سیلو باندې ورته دې علاوه چې دی دا وګورئ دا چې کوم کرسۍ دي او دا ټیبل دي دا ورته هم وښیه ډېر په ښه ډیزاین سره چې دی جوړې کړي دي. او د دې علاوه چې دی دا کرسۍ دي پکې دا چې کوم والي سوات چې او باچا صاحب چې نو هغې به په دې کرسو باندې ناسته کوله. دا په دې شیشو کې به شاید نه ښکاري لږ تیاره هم د مقامې دی خو راځئ دننه ځو. دا چې دی د دننه نه یې ته ښیم دا درته زه وایم چې دا ټول څوک څوک دي. بیا ګل وزیر باچا صاحب دا چې دی د والي صاحب پلار بیا د دې علاوه دا چې دی دا والي سوات دی میاګل عبدالحق جهانزیب والي سوات و. بیا چې دی د دې والي سوات چې دی زوی چې دی هغه دا دی شهزاده میاګل امیرزیب دا د والي صاحب زوی بیا چې دی دا یو چې دی شهزاده میاګل شهریار دا چې دی دا د میاګل امیرزیب زوی دی. بیا د دې نه چې دی د دې نه بعد دا چې دی میاګل اسفندیار چې دی دا د دې میاګل شهریار زوی دی. د دې نه علاوه چې دی دا وګورئ دا پکې یو ټیبل دی دا چیک کوئ دا ټیبل دی ډېر په عجیبه دغې جوړ کړی دی دا د والي صاحب د وختو دی. دا وګورئ دا میان شانتي دی او باقاعده ډېر عجیبه غونته کې کچ کچ دغې پکې وباسلي دي په اوسپنو خو د دې نه شیشه ماته شوې ده. دا د هغه افغاني وخت چې دی دا یو المارۍ ده دا چیک کوئ ډېر په ښکلي ډیزاین سره او په یو ډېر عجیبه ډیزاین سره راخ کړي. د دې نه علاوه یو بل ټیبل درته ښیم هغه راسره وګورئ دا دی دا ټیبل پکې وګورئ دی دا هم یو ډېر په ښکلي ډیزاین باندې دی او په دې وخت کې چې دی جوړول یې ذهن چې ډېره مشکله وي. دا کرسۍ چې کومې دي دې ته وګورئ دا هم د والي سوات د وختو دي. د دې نه علاوه د دې چې کومه ښکلا ده هغه درته هم ښیم راځئ هغه راسره وګورئ. دا د دې ویو دا مخامخ دا وګورئ نیچر چې دی دا پکې هم ډېر سیوا دي او بل موسم هم دلته چې دی ډېر سیوا یخ دی ولې چې مرغوزار چې دی نو دا په ضلع سوات کې بیا ډېر یو ښکلی یخ ځای دی او حسن هم ډېر سیوا دی نیچر پکې هم ډېر سیوا دي. کوم ځای چې نیچر سیوا وي نو د هغې ښکلا هم سیوا وي او بل په هغې کې موسم چې دی هغه هم ښکلی وي. نو که دا نننی ولاګ هم خوښ شوی وي نو لازم چې دی مخکې د سره شیر کړئ که زموږ پیج چانې فالو کړئ مزید د نورو تاریخي ځایونو دپاره زموږ پیج چې دی لازم فالو کړئ.